الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زماد دین اسلام عزت مندو مشرانو محترمو تیرہ جمعہ کی دمانځه باره کې مختصر بیان شوی او دی جمعه کې به انشاءالله که الله تبارک و تعالی ته خوښه وه انشاءالله د مسلمان په مسلمان باندې 15 حقونه دي د هغې باره کې به بیان کوم الله جل شانه دې وکړي صحیح وینا صحیح اورېدلو الله تبارک و تعالی دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي زما عزتمندو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی روایت تا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت تے حق المسلم علی المسلم خمس د دوانو جہانو سردار فرمائی د مسلمان پا مسلمان باندی 15 حقونه دي زما عزت مندو بعض علماء د حق معنی کوي د یو مسلمان په بل مسلمان باندې 15 خبري واجب دي لازم دي اولنۍ خبره د هغې نه سلام اچول دي یو مسلمان با په بل مسلمان باندې سلام اچي دا د مسلمانانو خپل منځ کې یو بل باندې حق دی ځکه زما عزتمندو جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یو ځل ناست دی
یو صحابي راغی وی السلام علیکم، نبی علیہ السلام وفرمایل دې ته لس نیکۍ میلاوي شوې. بل صحابي راغی السلام علیکم ورحمت الله، نبی علیہ السلام وفرمایل دې صحابي ته شل نیکۍ میلاوي شوې. بل کس راغی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، د دوانو جهانو سردار وفرمایل دې کس ته 13 نیکۍ میلاوي شوې. زما عزتمندو، قرآن مجید د الله جل شانه عظیم کتاب مونږ او تاسو ته هم د سلام تعلیم راکوي. فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا فسلموا. الله جل شانه فرمایي اے ایمان والو چې کله تاسو خپل کورونو ته داخليږئ نو سلام اچوئ. ځکه زما عزتمندو کله چې سړی سلام اچوي او خپل کور ته وردننه کیږي او دې سلام یعنی سلام نه کوي، نو الله دې نه کېدی شي دا زنانه که د دې مور ده یا د دې خور ده یا چې کوم دی د دې بیبي ده، فداسې کیفیت کې ناست دی چې هغه کیفیت تا ته ناپسندیده راشي، تا ته ناخوښه راشي. نو ځکه څه وایي چې کله تاسو کور ته داخلېږئ سلام اچوئ، مقصد دا دی چې هغه خپل کیفیت برابر کړي. دویم زما عزتمندو د حضور صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی، دا غلوم دی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ. لس کاله د نبی علیه السلام خدمت کړی دی. یو ځل ورته نبی علیه السلام فرمایي یا بنیه، اے بچیا، اذا دخلت علی اهلک، چې کله ته په خپل اهل باندې داخلېږي، بیوتن خپل کور ته داخلېږي، فسلم سلام اچوه. د سلام به څه فایدې؟ د سلام به دا فایدې چې د دې سلام په وجه باندې ستا په اهل کې به الله رب العالمین برکت پیدا کړي. څومره لویه خبره ده. د دې وجه باندې زما عزتمندو د حضور صلی الله علیه وسلم تعلیمات دا دي، که ته انسان پیژنې او که نه پیژنې خو ته دې باندې سلام اچوه. یو حدیث مبارک مفهوم دی، سلام کې وړاندېوالی کول دا د تکبر نه خالی دی. چې کم سړی سلام کې مخکې کېږي بل مسلمان باندې، دا د تکبر نه خالی دی. او کم انسان چې د بل کس د سلام په انتظاري چې دې ما باندې به سلام اچوي، نو دې کې تکبر دی او رب العالمین ته ګورې تکبر ناخوښه عمل دی. سلام کې چې کم انسان مخکې کېږي وړاندېوالی کوي، دا انسان د تکبر نه خالی دی. نو د مسلمانانو خپل منځ کې یو بل باندې 15 حقوق دي. اولنې حق چې کوم دی دا د سلام دی. سلام یو داسې عمل دی چې دا د فرشتو د انبیاء علیهم السلام شعار دی، نښه ده. سلام یو داسې عمل دی چې جنت کې به خلک یو بل باندې سلام اچي، الا قیلا سلاما سلاما. جنت کې به یو بل باندې سلامونه اچي. نو سلام دا د جنت عمل دی. په دې وجه باندې زما عزتمندو چې کله معاشره کې بې اتفاقي، حسد او کینه او بغض سیوا شي، نو د دې اصل زړ لکه ته وګورې دا صرف په دې وجه باندې چې دې معاشره کې سلام نه وي. چې کله یو بل باندې خلک سلامونه پرېږدي،
نو د سلام نه اچولو په وجه باندې معاشره کې به دا ګډوډ پیدا شي چې بیا د هغې په وجه باندې حسد، کینه، بغض دا صفات په خلکو کې پیدا شي، دا قبیحه صفات. او چې کله معاشره کې سلام شروع شي نو هغه معاشره چې هغې کې اتفاق نشته، هغه معاشره چې هغه کې حسد او کینه او بغض دی، لیکن د دې حضور صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو په بنا باندې چې کله معاشره کې سلام عام شو نو به معاشرې خپل منځ کې به اتفاق، اتحاد، مینه، محبت په الله پیدا کړي. زما عزتمندو موږ تاسو 5 وخته لمونځ کوو او د هر مانځه په سلام اخر کې په سلام باندې ختمو. السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم ورحمت الله. دیو وجه باندې زما عزتمندو خپل اولاد ته هم د سلام تعلیم ورکو چې کله بچه کور ته داخليږي نو د خپل اولاد تربیت په دې انداز کې وکړو بچه چې کله کور ته داخليږي سلام اچوا. اوس دا ماشومان تربیت په زما استانه زده کوي چې کله ماو تا کور ته دننه کېږو او ماو تاو کې د زناورو صفتي بجای د سلام په مقابله کې کنزل ردی بدی وایو دا خپل اولاد ته غلط تربیت ورکو. ماو ته چې خپل اولاد ته تربیت ورکو هغه د ماوستا په کردار باندې وي چې کله ماو ته کم عمل کو زمونږ او تاسو اولاد به زمونږ په عمل باندې نظر ساتي او په هغه نقش قدم به رواني. اخر نن معاشره کې والدین ولی افسوس کوي، ولی فریاد کوي زما بچے دے نافرمانه دے، کنزلی کوي، ردی بدی وی، دا ولی زما د پندو داغي اصل مقصد دا دی چې زما اوس د خپل باندې معاشره کې په کور کې کورنۍ زندگی هغه داسې چې هغه مو خپل اولاد ته غلط تربیت ښودلی د هغه غلط تربیت په بنا باندې هغه ماشوم په دغه نقشو قدم باندې رواني. نو د مسلمان په مسلمان باندې 15 حقونه دي. یو حق د هغې نه یو بل باندې سلام اچول. دویم زما د پندو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي وعیادة المریض، بیمار پرسی کول. زما د پندو بیمار پرسی لتلل، یو مسلمان بیمار شو دی هغې بیمار پرسی ته لاړې، حدیث مبارک مفهوم دی، سحر کې لاړې تر د ماښامه پورې رب العالمین ستا دپاره او یا زره فرشتې مقرر کی او الله رب العالمین ورته فرمایي زما د بنده دپاره د مغفرت دعاګانې کوئ. ماښام نه لاړې تر سحره پورې رب العالمین ستا دپاره فرشتې مقرر کی، هغه فرشتې لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون چې هغه د الله رب العالمین فوټې نافرماني نه کوي. نو چې یو سړی د الله نافرماني نه کوي نو رب العالمین به دعا قبلوي که به نه قبلوي. نو دې وجه باندې زما عزتمندو بیمار پرسی کول د فقه علما فرمایي چې بیمار پرسی کول دا سنت مؤکده ده. او امام بخاری رحمه الله او امام ابن حمدان رحمه الله دې فرمایي چې بیمار پرسی کول دا واجب دي. د بل مسلمان بیمار شو ځکه چې حضور صلی الله علیه وسلم به چې د کم صحابي نه خبر شو چې دې بیمار دی فوراً به حضور صلی الله علیه وسلم د هغه د عیادت لپاره تلو. حتی تر دې پورې زما عزتمندو ابو جهل لعین چې کله ځان په قص باندې بیمار کو او دا ورته پته و چې حضور صلی الله علیه وسلم اخلاق واله دی، بیمار پرسی کوي، نو چا نبی علیہ السلام ته وی ابو جهل بیمار دی. حضور صلی الله علیه وسلم د ابو جهل د بیمار پرسی د پاره را روان شو. نو چې کوم ځای کې ابو جهل پروت و د هغې لږ مخکې یو کویه وباسلی و، په هغې باندې پاڼې ماڼې اچولې وې. نو د دې مقصد دا و، د دې لعین مقصد دا و چې د حضور صلی الله علیه وسلم کوم لار باندې راځي ما ته په دې لار باندې به دې کوی د ښکته ورولېږي. من یضلل الله فلا هادی له ومن یهد الله فلا مضل له. چاله چې الله رب العالمین عزت ورکړي که ټوله دنیا راشي هغه ذلیله کوي خو هغه نشي ذلیله کولی. زما عزتمندو
حضور صلی الله علیه وسلم را روان دی، ابو جهل پروت دی، کوی ته نږدې کېږي، حضور صلی الله علیه وسلم دقه ځای باندې ودرېدو او ابو جهل چې کوم دی رامنډه کړل، رب العالمین ابو جهل ورته په خپله باندې ور واچو. چې کله ور واچو نو د مکې ټول خلک راځي، ابو جهل لاس ورکوي، هغه خو نه راخیږي. ابو جهل په خپله دا خبره کوي چې د محمد نه بغیر ما څوک نشي پورته کولی صلی الله علیه وسلم. نو چې کله حضور صلی الله علیه وسلم ورته خپل لاس مبارک ورکو، ابو جهل یې راوخېجو. دا لعین په دغه وخت کې کومه خبره کوي؟ دی وایي ګوره ای مکې والو، تاسو ټولو زه نشم راخېجولی، لیکن دې کس راوخېجولم. وایي رښتیا خبره کوئ، دا ساحر او جادوګر دی که نه دی؟ العیاذ بالله. لیکن زما د پندو هغه ابو جهل چې کله عبدالله بن مسعود رضی الله عنه راواچو او چې کله هغه علالو، نو هغه دومره ظالم او دومره په دې جاهلیت کې دومره حد ته رسېدلی و، وایي ما په دې مرۍ کې ما لاله و لږ مې ښکته حلال که د قوم سردار یم، نو لږ یې داسې ښکته حلال کو. چې حلال کو نبی علیه الصلاة والسلام ته پته ولګېدل، چا ورته وایي چې ابو جهل چې کوم دی مردار شو. نبی علیہ السلام درې کرته وایي الله اکبر، بیا وایي الله اکبر، بیا وایي الله اکبر، بیا نبی علیہ السلام فرمایي الحمد لله الذي صدق وعده. الله رب العالمین خپل وعده رښتیا کړل، ونصر عبده، الله رب العالمین د خپل بنده مدد وکړو، وهدم الاحزاب وحده، او الله رب العالمین تمام لشکرون لره تنې تنها الله رب العالمین شکست ورکړو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام راځي تپوس کوي ما ته د فرعون سر وښایئ. چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د هغه سر ولیدو، نبی علیه السلام وفرمایل دا د دې امت فرعونو، دا د دې امتو فرعونو. نو زما د پندو نبی علیه الصلاة والسلام اخلاق داسې وو چې مسلمان لري خبره ده، بلکې د غیر مسلم هم نبی علیه السلام عیادت کړی دی. نو بیمار پورسی کول، د دې وجه باندې دریو کسانو دعا الله رب العالمین قبلوي. د دریو کسانو، یو د مسافر دعا الله قبلوي، یو د مظلوم دعا الله قبلوي، یو د بیمار دعا الله قبلوي. تاسو چې دعا غواړئ، مسافر نه دعا غواړئ، دعا غواړئ مظلوم نه دعا غواړئ، دعا غواړئ بیمار نه دعا غواړئ. دې کې څه مقصد دی؟ د مسافر دعا ولې قبلېږي؟ د بیمار دعا ولې قبلېږي؟ د مظلوم دعا ولې قبلېږي؟ دا خو ظاهره خبره ده چې په کم زړه کې دننه څومره رحم وي دومره الله رب العالمین دعا قبلوي. څومره چې په زړه کې دننه رحم وي دقه شانتې الله جل شانو د خپل بندګانو دعا قبلوي. نو وایه د بیمار په زړه کې رحم وي که نه وي؟ بیمار په معمولي خبره باندې جاړي که نه جاړي؟ مونږ عام طور باندې بیمار ته لاړ شو، نو مونږ بیمار ته وایو دعا درته وکړو، نه بیمار نه دعا وغواړه. د دې بیمار دعا نبی علیه السلام تعلیمات دا دي چې تاسو د بیمار نه دعا وغواړئ. تاسو ورته وایه ته دعا مونږ ته وکړه، ځکه یو ورځ په بیمارۍ کې تېرېږي، رب العالمین د دې ګناهونه ریجوي، الله رب العالمین د دې ګناهونه ختموي. نو بلکې تعلیمات دا دي چې مونږ د هغې نه دعا وغواړو. او چې کله بیا مونږ بیمار ته ورشو، نو بیمار ته تسلی ورکو، بجای دا نه وایو چې اوهو یلکه ته خو ډېر خراب شوی او ته خو مخکې ډېر ښایسته وې، د بیمارۍ خو ته ډېر ځپلی او ډېر خراب کلی. نه نه نه، دا خبرې نه کوو، بلکې بیمار ته دا بیمار پرسی ولې مونږ کوو؟ د دې اصل مقصد دا دی چې د بیمار ته مونږ تسلی ورکو. ماشاءالله لکه ته خو د مخکې نه ډېر ښه شوی ماشاءالله، بلکې ستا د خبرو په وجه باندې به هغه ته صحت میلاو شي، او ستا د دې خبرو په وجه باندې مزید به چې کوم دی هغه صحت طرف ته روان شي. اوس الله دې نه کې که چېرې ته هغه ته بیمار خو لرې خبره ده، که یو روغ سړي ته دې دا خبره وکړل چې یاره ستا دا رنګ خو ډېر خراب شوی دی، نو هغه روغ سړی به هم بیمار کړي. چاته به دا خبرې نه کوې، بلکې تسلی به ورکې. او چې بیا ورته وې نو دعا داسې مه کوو، بلکې داسې وایې الله دې تعالی شفای کامله درکړي. شفا او شفا کې فرق دی. شفا د جهنم کندې ته ویلی کېږي، یو طرف ته غریب بیمار دی او بل طرف ته جهنم کندې ته یې ورسې، بلکې دعا وایه الله دې تعالی شفا درکړي او دعا ته یې وغواړه. د مظلوم دعا ولې قبلېږي؟ ځکه د ما د پندو د مظلوم بله څه سایه نشته. مظلوم داسې څه نشته چې د خپل زړه فریاد هغې ته مخې ته کړي. د مظلوم فریاد صرف الله ته دی، بس د مظلوم فریاد صرف الله ته دی. نو ځکه د دې مظلوم دعا الله رب العالمین قبلی. درې مسافر،
مسافر دعا ولې قبلېږي؟ ځکه د مسافر دعا قبلېږي زما عزتمندو چې مسافر هم پریشانې، ځکه السفرة قطعة من العذاب ان احدکم نومه وطعامه، ځکه سفر نبی علیہ السلام فرمایي دا د عذاب ټوکړه ده. د خوراک به دې په خپل ځای باندې نه وي، سکاک به دې په خپل ځای نه وي، خوب به دې په صحیح طریقه باندې نه وي، د دې قرباني پکې ده. نو ځکه د مسافر دعا الله رب العالمین قبلوي. نو دې وجه باندې زما د پندو د مسلمان دویم حق دا دی چې دا به د یو بل بیمار پورسي کوي، دا به د یو بل بیمار پورسي کوي او یو بل ته به چې کوم دی تسلي ورکوي. دریم زما د پندو اتباع الجنائز، د مسلمان په جنازه کې شریک کېدل. زما عزتمندو کله چې مسلمان بنده د مسلمان په جنازه کې شریک شي، فرمای الله تبارک وتعالی دا بنده د جهنم د اور نه دومره لرې کو لکه د ځمکې نه واله تر اسمانه پورې. څومره لویه خبره ده. بیا زما د پندو جنازه کې چې موږ دعا وایو اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا، نو زما د پندو دا دعا زموږ سره ډېر دیندار خلک هم شته چې په دې دعا کې زموږ سره شریک دي. نو د دغې دیندار خلکو د دغې دعا په وجه باندې الله تبارک وتعالی به زما ستا مغفرت هم کوي. د مسلمان جنازه کې بعض علما فرمایي مسلمان جنازه کې شریک کېدل فرض کفایه دي، بعض وایي سنت مؤکده دي. خو زما د پندو د مسلمان په جنازه کې شریک کېدل دا د مسلمان حق دی. داسې نه چې یاره دا کس ماله جنازې له راغلی او جزه به ولزم، نه، دا د نبی علیه السلام تعلیمات دا نه دي چې ما لره بیمار پورسۍ له راغلی او جزه به ورځم. ها، د احسان بدله احسان نه، ځکه من لم یشکر الناس، انسان چې د انسان شکریا ادا نه کړي دی به د الله څنګه شکریا ادا کړي؟ انسان چې د انسان شکریا ادا نه کړي دی به د الله څنګه شکریا ادا کړي؟ انسان به د انسان سره څه ښه وکړي؟ معمولي غوندې ښه به وکړي. او الله رب العالمین ما تعالی څه نه دي راکړي؟ اسمان ما تعالی الله راکړلی، ځمکه ما تعالی الله راکړې ده، دنیا کې چې څه به نظر راځي دا ما تعالی الله راکړي، بیبي الله راکړي، اولاد الله راکړلی دی، رزق الله راکړي. د الله کم نعمتونه دي. نو شیروان بادشاه وایي که د الله په دې نعمتونو باندې سوچ کې لیونی به شي. د الله به کم نعمت یادې. ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت کلمات الله. په مخ ته ځمکه باندې څومره ونې دي، دا ټول قلمونه کا، څومره مشهور و سمندري دریابونه دي، دا صحیح کا، او دا مخ ته ځمکه چې څومره په نظر راځي دا پاڼې کا، او د الله صفات پې لیکه 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 ما نفدت کلمات الله. د الله صفات خو نه ختمېږي. الله خو ازلي ذات دی. ازل څه ته ویلی کېږي؟ ازل دې ته ویلی کېږي چې د هغې ابتدا نه وي. نو زما عزتمندو چې انسان د انسان شکریا ادا نه کړي نو د الله به څنګه ادا کړي؟ نو ټیک ده یو سړي ستا بیمار پورسي وکړل ته هم کولی شي، احسان بدله احسان ده. لیکن زما عزتمندو ځکه چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کله هغه ته د زنکدن حالات جوړ شو، نو عبدالله ابن عمر راوغوښتو، وی عبدالله وی ها وی لاړ شه حضرت عایشې ته ووایه چې ماله د حضور صلی الله علیه وسلم خواته د قبر ځای راکړي، ماله د هغې خواته د قبر ځای راکړي. حالانکه یو قبر د نبی علیه السلام قبر و، بل قبر د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه قبر و. نو دا دریم ځای حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها د ځان دپاره پرېښودی و چې دې کې به زه دفن کېږم. خو چې کله عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه لاړو او دا خبره ورته وکړل، نو حضرت عایشې ورته وفرمیل بلکل دا ځای ما حضرت عمر ته ورکو، او دا مې ځکه ورکو چې د هغه ما باندې احسان دی. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، د احسان بدله احسان دی، هغه ما باندې احسان دی. کم احسان یې په ما باندې دی؟ کله چې دې منافقینو په ما باندې تهمت ولګو، حضرت عایشه وایي په ما باندې الزام ولګو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام مخې ته قسم کړی ای محمد صلی الله علیه وسلم زما دې د الله په ذات باندې قسم چې حضرت عایشې دا کار نه دی کړی، ما باندې د هغه احسان دی، هغه زما پاکي بیان کړې ده، نن د هغې احسان په بدل کې دا ځای ما هغې له ورکړی دی. انسان چې د انسان شکریا ادا نه کړي دال خو مونږ او تاسو په دې نیت نه کوو. که بیمار پورسي کوو مونږ معاشره کې د الله کمې پیسې معاف کړي، که غریب وفات شي د هغه په جنازه کې څومره خلک وي، او بیا چې مالدار وفات شي د هغه په جنازه کې څومره خلک وي، بیا چې غریب بیمار شي هغه له څومره خلک راځي، بیا چې مالدار بیمار شي هغې له څومره راځي. او بدبخته دا مالدار تعالی رزق درکوي، دا رزق خو تعالی الله درکوي، ولې الله ناراضه کوي؟ نو دا خو لا بیمار پورسي ده
هر عمل چې دی چاہے که دا حج دی که زکات دی جهاد دی که مزد دی که علم دی خو چې په عمل او په نیت کې دی فرق ونه ګوره یا څه د عمل دی الله نه قبلی. حضور صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی مل ایمان د الله نبی ایمان څه څیز دی نبی علیه السلام ته فرمایل الاخلاص ایمان د اخلاص نوم دی طوبى للمخلصین د اخلاص په وجه باندې رب العالمین لولي فتنې ختمي. نو چې هر عمل کو چا د پاره وکاو چا د پاره زور سره وای چا د پاره مخلوق د پاره کار نه کو که څوک خوشحالېږي خوشحاله دي شي نه خوشحالېږي الله دې خوشحاله کړي. خو زمونږ چې هر عمل کو یاد ساتئ کم سړی چې کم عمل د خلکو د پاره کوي د خلکو په زړه کې به رب العالمین دا خبره واچي چې دا سړی ریاکار دی او چې کم سړی کم عمل د الله د پاره کوي د خلکو په زړه کې به رب العالمین واچي چې دا سړی څه دی اخلاصمند دی د رب العالمین په زړه کې دا خبره واچي الله دې مونږ کې اخلاص پیدا کړي. نو دریم زما یې د پندو څه دی جنازه کې شریک کېدل او څلورمه خبره زما یې د پندو و اجابت الدعوه د مسلمان دعوت قبلول د مسلمان دعوت قبلول. اهل ظواهر دا خبره کوي چې د مسلمان دعوت قبلول فرض عین دي هغه فرض عین دي لیکن زموږ علما د فقه علما فقها علما کرام فرمایي چې نه بلکې دا فرض عین نه دي بلکې د دعوت قبلولو په وجه باندې د دې کس په خپل مس کې یو بل سره محبت پیدا کیږي. لکه څنګه یو مسلمان تعالی دعوت درکو او ته د دې دعوت ته لانړې نو ظاهره خبره ده چې هغه ستانه پړله کې یو خفګان پیدا شو هغه تانه پریشان شو د هغه په زړه کې تا یو درد یو غم پیدا کو دې وجه باندې زما عزتمندو چې کله مسلمان دعوت قبلول یا دعوت نه قبلول حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسلمان د مسلمان دعوت قبول نکو فعسى الله ورسوله و دې د الله نافرمانی وکړل د الله د رسول نافرمانی وکړله. نو دعوت په قبلې چې کلم د مسلمان دعوت وکړه ها د عذر په بنا باندې که عذر د ته پیښ شو نو بیا ټیک ده هغه بېله خبره ده خو که عذر دی نه نو بیا د هغې دعوت قبلول دا لازم دي او که دعوت یې درته نه دی کلی دعوت یې درته نه دی کلی او ته راشې د مسلمان دی دعوت ته رادن نه شې نو زما یې د پندو نبی علیه السلام حدیث مبارک دی د دې مثال د غل دی مبارک مفهوم دی د دې مثال د غل دی غل لاغې غلای وکړه نو بار ته ووتو نه چا درته دعوت نه دی کلی قطعا مه ورځه چا دعوت نه دی کلی بلکل هغې له مه ورځه چې کله د دعوت ورکو د هغه دعوت چې کوم دی قبول کا. د ما یې د پندو حضور صلی الله علیه وسلم د یهودنې زنانو دعوت نه قبول کلی زهر چې دا اچولي وو د هغه زهرو په وجه باندې چې کله نبي علیه الصلاة والسلام د باقي دننه زهر واچوله روزه هر کال کې به نبي علیه الصلاة والسلام د دغه زهرو اثر به د نبي علیه السلام په جسم باندې کېدو او هر کال کې به نبي علیه السلام د هغې وجې نه تبه راتلله حتی تر دې پورې چې کله نبي علیه الصلاة والسلام وصال کېږي نبي علیه السلام وفات کېږي هم دقه تبه ورته راغلې وه. نو نبی علیه السلام د غیر مسلمو دعوت هم قبول کړی دی اوس نبی علیه الصلاة والسلام د غیر مسلمو دعوت ولې قبلو زما یې د پندو د نبی علیه الصلاة والسلام اخلاقو طرف ته اشاره وه د نبی علیه الصلاة والسلام کردار او گفتار طرف ته اشاره وه مقصد دا دی چې دا یهودنې زنانه یا دا غیر مسلمه زما د اخلاقو نه زما د کردار نه داسې متاثره شي په اسلام کې داخل شي لکه څنګه چې الله فرمایي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. حضور صلی الله علیه وسلم د اخلاق او د کردار داسې اثرو زما یې د پندو چې کله مکه مکرمه فتح شوله او ډلې ډلې صحابه د مدینې منورې نه روان دي او د بیت الله شریف په دې دروازه باندې وردن نه شو کافران ورته ګوري اوهو دا کم حالات دی کم کیفیت دی دا څه حالات جوړ شو زما یې د پندو قرآن وګوره اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا ډلې ډلې خلک رب العالمین په اسلام کې داخل کړل. نن خو دې الله کمې پیښې زموږ معاف کړي نن زما او ستا د اسلام زما او ستا د ایمان زما او ستا د کردار غلط زما او ستا اخلاق غلط معاشره کې زما او ستا دروغ ویل نن ما او تا دې حالات ته رسېدلي وو چې نن کافر غیر مسلمه زما او ستا د کردار نه متاثره نه دي بلکې هغو په خپل دین کې نور هم مضبوط شوي دي. دا ولې عزتمندو دا ما او تا ته ګوري وایي دا بیماري راغلې ده موږ بیمارۍ نه انکار نه کوو د نبی علیه السلام زمانه کې بیمارۍ نه راغلي دي موږ خو د دې نه انکار نه کوو لیکن زما یې د پندو نن تاسو وګورئ مدارس بندي دا زموږ مدرسه ده زموږ جومات خو هلته دی جمعې مونځ هلته کې هلته خو خیر کار شروع دی دې مدرسه کې به 300 واړې تقریبا
د 300 وړو به 200 ماشومان به تقریبا روغه روغه سپاره د ورځې اورو روغه روغه سپاره به د ورځې اورو داسې بله مدرسه زما یې د پندو دې سپارې یو قرآني ټیک شو یعنی دلته به روزانه د 9 قرآن مجیدونو تلاوت کېدو نن هغه تلاوت بند دی نن جماعتونو ته مه ځئ زما یې د پندو عجیب حالات شروع دی حالانکه نبی علیه السلام فرمایي حتی اذا حزبه امر چې کله به نبی علیه السلام ته سخت کار راغی فورا به نبی علیه السلام مانځه طرف ته متوجه کېدو ماشوم مانځه طرف ته روان دی بوډا ورته وایي طوفان دی باران دی چېرته دی وایي جومات ته ځمه وایي دا څه کې بچیه کور ته د باران دی ماشوم چېرته کور کې د پلار نه یا د مولا نه چېرته حدیث اورېدلی و چې نبی علیه السلام ته به سخت کار راغی طوفان به راغی هوا به راغله نبی علیه السلام به جومات طرف ته تلو هغه بوډا ته دا خبره وکړله نو زما د پون د الله رب العالمین د طرف نه چې څه مقرر دی دا به راځي الله رب العالمین فرمایي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم اے محمد صلی الله علیه وسلم چې کله ته په دې خلکو کې حاضر یې زه به دل عذابو نه ورکومه خو چې کله ته د دنیا نه لاړ شي ستا وصال ورشي وهم یستغفرون د استغفار په وجه باندې به زه دو باندې خپل عذاب ختمومه زما یې د بندوی چا نه یېرېږو بیماري څوک راولي الله یې راولي ښه کوي څوک یې ښه کوي الله ښه کوي ما ورته به جومات نه پرېږدو ما ورته به جنازه نه پرېږدو ما ورته به د قرآن تلاوت نه پرېږدو چې څه د رب العالمین نه مقرر شوي د نبی علیه السلام زمانه کې بیماري راغلې ده نبی علیه السلام تعلیمات ده او تاسو بهر ته مه وځئ داسې نه دي ویلي چې بس کور کښېنئ بهر ته مه وځئ زما یې د پندو نه چې څه مقرر شوي احتیاط به کوو داسې نه شریعت تا ته نه و چې بې احتیاطي کوه احتیاط به کوو زموږ علماء کرام هغه د دې خبرې تعلیم ورکړي چې تاسو احتیاط کوئ د احتیاط په بنا باندې چېرته یو ماشوم ته بیماري ولګي نور ته تکلیف وي خو لیکن ما ورته به ګورې خپل ایمان کې ګډوډ نه پیدا کوو زما اوس ته ایمان دې صحت ته ونه رسي چې نه ما ورته په الله یقین ساتو زما یې د پنو نن دقه غیر مسلمه خلک د مسلمانانو جوماتونو ته رالل نن دقه غیر مسلمه مسلمان ته راځي وایي مونږ ته دعا وکړه نو زما یې د پندو هغه خلک به یېرېږي چې ایمان ورسره نشته هغه خلک الحمدلله مونږ به ډټ کر ایمان ساتو ڈٹ کر ایمان والا زندگی به تیرو ډټ کر ایمان والا به د دنیا نه ځو انشاءالله تعالی زما دا راځي ما ورته د هغې دپاره وظایف کو حضور صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی لړم چیچلی دی نبی علیه الصلاة والسلام ته لړم چیچلی وی آو وایي تا دا الفاظ نه ویلي اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق دا دې نه ویلي وایي نه نبی علیه السلام ورته وی که دا الفاظ تا ویلی وی ته به لړم نه وی چیچلی سهار کې 3 سورتونه وایه اخر ماښام کې 3 سورتونه وایه انشاءالله ګوره د هر طرف به د رب العالمین حفاظت کوي سل کرته وایه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم سل کرته وایه د سل بیمارونو به دې الله ساتي انشاءالله خو یقین سره وایه یقین سره دلته مونږ او تاسو چې کوم سړی دموي غریب د هغه هم یقین به کمزوری او دا کوم چې څوک دمول راغلی د هغه یقین هم کمزوری مونږ خو بېادبي دې معافي الله رب العالمین څلورم نمبر کې دی الله په څوم نمبر کې دی څلورم نمبر کې دی مونږ چې ماشوم بیمار شي پکار دا ده چې دمې کو نبی علیہ السلام فرمایي بیماری رالل صدقه ورکا دا د نبی اسلام تعلیمات دي په درېیم کرته باندې علاج وکړه علاج هم سنت نبوي عمل دی علاج نه انکار نشته ځکه اسبابو نه انکار کول جهالت دی اسبابو باندې یقین ساتل کفر دی اسبابو به یقین نه ساتي چې بس صرف دا ښه کول کوي ښه کول والا ذات څوک دی الله دی که ستن ښه کول کولی شوه ډېر خلک داسې دي چې ستن نیمې ته نه ده رسېدلي او د دنیا نه تللي دي ستن ښه کول نه کې ښه کول والا ذات څوک دی الله ذات دی اسبابو نه انکار هم نشته بس ته وایې زه الله بیمار کرم الله به ما ښه کوي علاج هم نه کوم نه علاج به کې د علاج به کې چې ته علاج نه کوې ډاکټر نه به الله سره رزق ورکوي دا خو زما اوس ته د علاج په وجه باندې هغې ته الله رزق ورکوي دا خو دا کار به نه کې لیکن اوله کې دا ماشوم دم کا یا په خپله بیمار شي ځان دم کا صدقه ورکا او په درېیم کره ځکه صدقه سره رب العالمین بلا او آفت ختموي او په درېیم کرته باندې بیا چې کوم دی علاج وکړه دا دا طریقه د عزتمندو نو دې وجه باندې د ما عزتمندو او آخرنۍ خبره د ما عزتمندو وتسمیة العاطس آخرنۍ خبره د پرنجي جواب ورکول د مسلمان په مسلمان 15 حقونه دي آخرنۍ خبره چې کله مسلمان پرنجی ورکو او هغه وي الحمدلله ته ورته ووایه یرحمک الله ګوره څونه ښکلې دعا ده دی وایي الحمدلله خدایه شکر دی زما په دې سر باندې بوجو په دې دماغ مې بوجو تکلیف ماته د پرنجي په وجه باندې ماته سکون میلاو شو دماغو ته مې راحت میلاو شو دی د الله شکر ادا کو الحمدلله نو هلته ورته هغه څه وویې وایي تا خو د الله شکر ادا کو زه به درته دعا وکړم یرحمک الله الله دې په تا باندې رحم وکړي نو 2 دعاګانې شوې که نه شوې عزتمندو نن موږ هغه دعاګانې نه وایو حالانکې جواب اله واجب کېږي چې کله خبره وشي سلام جواب به الی چې کله سلام واچولی شي
یرحمک الله جواب به اله ورکړي چې کله دی الحمدلله ووایي. نو چې کله دی الحمدلله وي نو بیا چې دا چا پرنجی کړی دی به څه ووایي؟ هغه خو ته دعا وکړل که نه الله دې په تا رحم وکړي. نو دا چا چې پرنجی کړی دی به دویمه دعا څه ووایي؟ یهدیکم الله ویصلح بالکم. الله دې تا ته هدایت وکړي او الله دې تا په سمه لار باندې روان کړي. الله دې ستا په سمه